بعضی ټیچران وی داسې چې هغه د الله نه لري، هغې الله نه مني یا آخرت نه مني. زمونږ بچو ته هم دقه تربیت ورکوي نو بیا غیم دین پورې علماو پسې ډرامې کوي. نو هغه استاذ د ډرینګ استاذو هغه الله نه منه. یو ماشوم ته هوم ورک ورکړی چې ته به دا سیزونه جوړ کړي. هغه چې سکول ته راغی هغه ماشوم به کاپي راواغسته، هوم ورک یې استاذ ته ښودو. ډېر ښایسته هوم ورک یې کړی و. د اسمان سینري جوړه کړې وه، پکې ستوري یو سایډ ته، بل طرف ته د رزې سینري اسمان یې جوړ کړی دی، پای کې د انور ښکلې سینري جوړه کړې ده. دې خوا ورسره ونې دي مختلف قسمه، سروي دي او انارونه ونې او ښکلې ښکلې میوې یې جوړې کړي دي. نمبر یې خو والا پوره ورکړي، خو بیا ورته وایي بچې ته خو ډېر ماشومې، دا سینرۍ تا ته چا جوړې کړي؟ خور دله جوړې کړي که رور که بل استاذ که ته په خپله قابلې؟ هغه ورته وایي سر نه دا ما جوړې کړي دي او نه راله دا بل چا جوړې کړي دي، دا پکې په خپله جوړې شوي دي. د استاذ او د شاګرد جګړه شروع شوه. استاذ ورته وایي دا دله چا جوړې کړي؟ دا پکې په خپله جوړې شوي. آخر چې خبره ډېره اوږده شوه، دا ماشوم ورته وایي استاد جي لکه ستاسو دا خیال چې دا به خامخا چا جوړې کړي؟ وایي یاو که نه پکې په خپله څنګه جوړې شوې؟ نو چې ته په کاغذ باندې دا یو قسمه مصنوعي سینرۍ دا ته وایي چې په خپله نه جوړېږي، نو دا په ریل کې په حقیقت کې دا اسمان او دا ځمکه دا انور او سپوږمۍ او دا ونې او دا غرونه لکه دا په خپله وجود ته راغلي دي. سړی یې سم کې لکه نو قرآن کریم کې د دهریو هغې سره مکالمه شوې ده، خو ډېره کمه ده، ځکه د قرآن د نزول په وخت کې دا خلک کمو. دویمه ډله چې قرآن د هغې سره مخاطبه کوي مجوس هغه خلکو دی د دوو خدایانو قایلو. یو خالق د خیر منو، یو خالق د شر منو، یو ته اهرمن وی یو ته یزدان وی. او دا مجوس دا اصل کې میخ گوش دی، میخ گوش دا د دې د مشر نومو میخ گوش.